پټولو کلو کی خایسته می د جانان کله دے د مهربان کله دے ډیر می یادېږي. نو مخکې تقریبا د 10 نبوي پورې هغه تذکره شوې وه د نبوت د 10 کاله پورې، او هغه تذکره شوې وه نبی علیه السلام طایف ته تشریف وړی و، خلکو ته دعوت ورکو، د هغه ځای نه هغه کله واپسې وشول، هغه واقعه ذکر شوې. نبی علیہ السلام چې کله د طائف نه واپسی کوله په باغ کې کم نبی علیہ السلام حصار شو د طائف ته نږدې او طائف نه تقریبا 10 کیلومتر بلا فاصله د دین اخوا چې نبی علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام یو ځای کې هغه پړاو ورزولې د نبی علیہ السلام مونږ کې غالبا د سحر مونږ کې دا وادي مقام نخله باندې هغه مشهور ده. نخله مقام کې نبی علیہ السلام مونږ کې د جناتو یو جماعت او یو ډله هغه راځي د نبی علیہ السلام مانځه او تلاوت ته غوږ دي، او دا هغه جناتو کله چې د نبی علیہ السلام بعثت شو نو د جناتو اسمانونو ته ختل هغه بند شو، په دې باندې به شهاب ثاقب راتلل او دی به وشتل. د دې نه مخکې به دي د یو بل په اوږو باندې ودرېدل او بر اسمانونو ته به هغه ورسېدل، او فرشتو چې به کم احکامات فرشتو ته میلاو شو هغې باره کې به یې بحث وغیره کوو، هغې ته به یې غوږ کېښودلو، او بیا به راتلل په ځمکه باندې چې کوم کاهنان ساحران جادوګران هغو ته به یې دغه خبر راوړل. نو کله چې د نبی علیه السلام بعثت وشو نو د دې بره ختل هغه بند شو. د اسمان د حفاظت لپاره الله پاک شهاب ثاقب هغه مقرر کو چې کله دې بره خیږي نو په دې باندې هغه یو ستوری راځي، تاسو د شپې په وخت کې هغه لیدلی هغه یو د تیزۍ سره هغه لاړ شي، نو په دې باندې هغه جنات چې کله بره وخیږي نو دې پې وویشتلی شي او دا چې دی نو هغه ستی شي مړه شي. نو کله چې د نبی علیه السلام بعثت وشو نو دغه شهاب ثاقب واقعه مخې ته راغله، دې به بیا بره نه شو ختلی. نو جناتو مشوره وکړله چې تاسو په ځمکه وګرځئ، داسې یو واقعه مخې ته راغلې نو چې د هغې نه وکړي نو مونږ بره نه شو ختلی، خو چې دا کومه واقعه ده نو دی ګرځېدل، دا ډېر وخت دی ګرځېدل. کله چې نبی علیه السلام د طایف نه واپس راځي، دغه د مقام نخله کې دغه د جناتو یو ډله هغه ګرځي، دغه ځای ته چې کله راورسېدل د نبی علیه السلام تلاوت یې واورېدلو، د یو بل ته وویې د یو بل ته هغه خبره کوي په دغه وخت کې وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن، هر کله چې مونږ ستا طرف ته د جناتو هغه یو ډله یو جماعت هغه راوستلو، یستمعون القرآن دی قرآن ته غوږ کېښودو، قرآن یې واورېدو، فلما حضروه کله چې دې دغې ته حاضر شول قالو نو دې جناتو ووایي انصتو چپ شئ، یو به خاموش خاموش. فلما قضی ولوا إلى قومهم منذرین، کله چې دغه تلاوت ختم شو نو دی مسلمانان شو او دی خپل قوم ته په داسې حالت کې لاړل منذرین چې دی یروونکي وو هغه قوم لره، یعنې خپل قوم ته دعوت ورکوونکي وو. قالوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، دی خپل قوم ته دی جناتو ووایي چې مونږ د یو داسې کتاب په باره کې اورېدلی دی، مونږ د یو داسې کتاب تلاوت واورېدو، مونږ یو داسې کتاب واورېدو. سمعنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، چې د موسی علیه السلام نه وروسته هغه کتاب نازل شوی دی، د تورات انجیل نو وروسته هغه کتاب نازل شوی دی، یهدی الی الرشد، هغه هدایت ته هغه هدایت طرف ته هغه لاره ښایي. فآمنا به، موږ په هغه کتاب باندې هغه ایمان راوړو. او بیا خپل قوم ته دعوت ورکو، ای قومه اجیبوا داعی الله، د الله دعوت هغه قبول کړئ. او بل ذکر راځي سورة جن کې قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، جنات وایي چې موږ یو کلام واورېدو ډېر عجیبه کلام دی. یهدی الی الرشد فآمنا به، هغه هدایت طرف ته لاره ښایي، په هغې باندې موږ ایمان راوړو. هغه جنات هغه مسلمانان شو، هغه جنات هغه ایمان قبول کو او بیا خپل قوم ته لاړل په داسې حالت کې چې خپل قوم ته هغه دعوت ورکړ. او نبی علیہ السلام ته د دې پته نه وه لګېدلې، نبی علیہ السلام ته الله پاک په وحي سره هغه پیغام راولی و چې جنات حاضر شوي او هغوی ایمان قبول کو او تلي د خپل قوم ته هغه دعوت ورکړي. نو دغه آیاتونو کې نبی علیہ السلام ته تسلي راوړي چې طایف ته ته لاړې، طایف خلکو هغه ایمان قبول نه کو، ډېر سخت جواب یې درکو، او د طایف خلکو ستا سره انتهایي ظلم وکړو، د طایف هغه شریر
خلق هغه به تا پسې ګټان وغیره په هغې باندې درپسې شول او ګټانو باندې هغه وویستلې زخمی کړلې ای پیغمبره خفه کېږه خفګان مه کوه که دغه انسانان ایمان نه قبلوي جنات مې چې دی نو هغه راوستل هغوی ایمان قبول کړو نبی علیه السلام ته تسلي میلاو شو نبی علیه السلام چې کله مکې ته راتلو نو په دغه وخت کې نبی علیه السلام ته انتهایي خطره وه نبی علیه السلام مکې ته هغه داسې نشو داخلېدلی نږدې و چې کفار شهید کړي نو زید بن حارثه رضی الله عنه نبی علیه السلام ته یې د الله رسول اوس څه کوو مکې ته به څنګه داخلي وو نبی علیه السلام پیغام ولېږو اخنس بن شریق ته چې ما له پناه راکړه ستا په پناه کې به زه مکې ته داخلېږم هغه انکار وکړو عذر یې پیش کړو زه پناه نشم درکولی ما ته څه عذر نبی علیه السلام پیغام ولېږو سهیل بن عمر ته ما له پناه راکړه زه مکې ته داخلېږم هغه هم عذر پیش کړو زه پناه نشم درکولی نبی علیه السلام پیغام ولېږو مطعم بن عدي هغه ته پیغام ولېږو هغه قبول کو صحیح ده زه به تاسو له پناه درکم او بیا تاریخ هغه یو ناشنا واقعه یې چې دغه مطعم بن عدي دی چې مسلمان نه دی یو مشرک دی په خپله یې اسلحه اوچته کړله خپل زامنو ته یې اواز وکړو اسلحه اوچته کوي د نبی علیه السلام نه چاپېره روان دی د نبی علیه السلام په خپله ګیره کې هغه اچولی دی په هغه حالت کې خپل قبیلې خلکو ته اواز کوي اسلحه اوچته کوي چېرته څوک نبی علیه السلام ته نقصان ونه رسوي چېرته څوک نبی علیه السلام ته تکلیف ونه رسوي دغه مطعم بن عدي دی چې په خپله یې اسلحه اوچته کړې ده د ده زامنو اسلحه اوچته کړې ده او نبی علیه السلام د دې په ګیره کې هغه روان دی نبی علیه السلام کعبې ته ځي یو مشرک هغه چت نشي کتلی نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام کعبه کې هغه مونځ کوي دغه مطعم بن عدي چې مشرک دی د هغه زامن مشرکان دی لیکن د نبی علیه السلام پهره ورکوي دغه تاریخ یو عجیبه منظر اینې نبی علیه السلام هغه مونځ کوي نبی علیه السلام په دغه حالت کې هغه کور ته ځي ابو جهل ته تپوس کوي ای مطعم بن عدي ته مسلمان شوی که نبی علیه السلام ته دې پناه ورکړې ده هغه وایي زه مسلمان شوی نه یم لیکن ما نبی علیه السلام ته پناه ورکړې ده که چا نبی علیه السلام ته هغه نقصان ورسو اول سامنا به هغه زما کوي زما د اولاد کوي زما د قبیلې کوي اول مخامخوالی به هغه زما سره راځي وروسته به د نبی علیه السلام سره راځي د چا جرأت چې دی نه هغه نه دی شوی چې نبی علیه السلام ته یې نقصان رسولی وي نبی علیه السلام بیا د بدر په موقع کې چې کله د کفارو نه هغه 70 کسان قیدیان راغلل د دغه مطعم بن عدي زوی جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه چې هغه صحابي دی هغه راغی د څه کسانو په باره کې نبی علیه السلام ته سفارش کوي چې دغه کسان هغه پرېږدم نبی علیه السلام په دغه وخت کې ارشاد فرمایي نبی علیه السلام احسان فراموش نو نبی علیه السلام ارشاد فرمایي که بالفرض نن مطعم بن عدي ژوندی وی او هغه چې ماته کومه پناه راکړې وه او کوم جرأت یې کړی و که هغه ژوندی وی او د دې هؤلاء النتعا دا بدبوداره مشرکین نن چې کوم قیدیان راغلی دی د دې بدبودارو خلکو په باره کې هغه ماته سفارش کړی دا ټول به ما رها کړي وو د هغه به سفارش دا د هغه د احسان بدله وه چې د هغه د زوی جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه د هغه په خبره باندې نبی علیه السلام مشرکین هغه ازادوي د نورو نبی علیه السلام فدیه اخلي نو نبی علیه السلام سره چې چا هم احسان کړی دی اگر که هغه مشرکو نبی علیه السلام د احسان بدله هغه ورکړي مشرکینو کې هم داسې غیرتمند خلک چې د نبی علیه السلام حفاظت اگر که په نبی علیه السلام ایمان نه دی راوړی خو بیا هم د نبی علیه السلام حفاظت یې هغه خپله فریضه ګڼلې مشرکینو کې بعضې وصفونه هغه ډېر عجیبه وو یو وصف د سخاوت و هم مشرکین خو انتهایی سخیان سخاوت کې انتهایی اعلی و مشهور کم چې د حاتم طایی په باره کې د هغه زوی بیا عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه هغه هم صحابي دی د هغه په باره کې چې مشرک دی په خپله وږی ماشومان یې د ولږې د وجې نه هغه اوده کړل بیا څه خلک راځي مونږ وږي یو د خپل سورلی اوښ چې دی نو هغه ذبحه کوي د هغوی دپاره او هغوی ته دې نه ورکوي او خپل بچي وږي اوده کړي نو په مشرکینو کې یو صفت هغه د سخاوت بل صفت چې چاته وایي هغه پناه ورکړه بیا به دا نه کتل چې دا مسلمان دی کار چې پناه یې ورکړه بس دا پناه ورکړه دته بیا څوک بند شي خپل ځان قربانوي خو پناه یې ورکړې ده د ده حفاظت زما حفاظت دی د ده عزت زما عزت دی ځکه ما ورته پناه ورکړې ده نو نبی علیه السلام د مطعم بن عدي په پناه کې هغه مکې ته راغی بیا نبی علیه السلام پټ پټ دعوت چلی او د حج چې کومه موقع به راتللې نبی علیه السلام به په هغې کې قبایلو ته تللو نبی علیه السلام به هغه دعوت ورکړو
او انفرادي به هم بعضې کسانو ته نبی علیه السلام دعوت ورکړو. بیا د نبوت یو 19 کال دی، نبی علیه السلام د شپې په وخت کې راوتلی دعوت ورکوي. په دې کې څه کسان د هغوی سره ملاقات وشو. دغه کسان نبی علیه السلام ته تپوس کوي. دغه کسان د شپې ولاړ دي، خبرې اترې کوي د مینا په خوا کې. شپږ اووه کسان دي. نبی علیه السلام یې خوا ته لاړو. که ستاسو خوښ وي کښېنئ نو لږه خبره کوم. هغوی ویل صحیح ده. کېناستل، نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړو، د قرآن آیتونه یې ورته تلاوت کړل. هغه کسان چې وو دا د خزرج قبیلې مدینه کې د هغې اوسېدونکي وو، او دی به په مدینه کې چې کوم یهود آباد وو، بنو قریظه، بنو قینقاع، بنو نذیر قبیلې وې درې. د هغو نه دا خبره اورېدله، وایي دا ورځې چې دي دا د هغه پیغمبر د راتګ ورځې دي چې هغه به آخري پیغمبر وي. د هغه پیغمبر په ملګرتیا کې به مونږ د ټولو د دې خلکو سره هغه جهاد کوو، او د دې خلکو سره به هغه جنګ کوو، جهاد وکړو، او د هغه په ملګرتیا کې به مونږ ته الله پاک فتح راکوي، او مونږ به چې دی نه هغه سرخرویي بیا مونږ. او دا خبرې به یې د هغو نه اورېدلې، د یهودو نه او د نبي علیه السلام علامات. کله چې دغه اووه کسان نبي علیه السلام ورته دعوت ورکړو، نو دی هغه وایي چې یاره دا خو هغه دعوت دی، او دا خو هغه پیغمبر دی چې د کومو پیشنګویي هغه یهود ورکوي، او د کومو دمکي چې موږ له یهود راکوي چې موږ به په هغه باندې ایمان راوړو، په تاسو به غالب راځو. دا خو هغه پیغمبر دی. او داسې نو چې یهود زموږ نه مخکې شي. هغه شپږ اووه کسانو په هغه ځای باندې هغه ایمان راوړو او مسلمانان شو. دا د نبی علیه السلام لپاره یو انتهایي خوشخبري وه. ځکه په دغه وخت کې کله چې نبی علیه السلام د طایف نه راغلی و، نو نبی علیه السلام به خپل ځان په قبایلو پیش کوو. څه مطلب؟ مطلب دا نبی علیه السلام به یو قبیلې ته لاړو، د حج دپاره چې کوم راغلي وو، نبی علیه السلام به هغوی ته خپل ځان داسې پیش کوو چې ما د خپل ځان سره خپلې علاقې ته بوځئ، زه به ستاسو سره هلته اوسېږم، هلته به زه دعوت چلوم، تاسو ایمان راوړئ، هلته به زه دعوت چلوم، زه د دې ځایږي نه ځم. هغه قبایلو به انکار کوو. یو قبیلې تر دې پورې دومره متاثره خوشوله چې موږ خو به ایمان راوړو، ټیک ده، خو یو مسله ده، موږ به مسلمانان شو، او په دې وخت کې چې دا وخت انتهایی مشکل دی، ټول عرب زموږ هغه مقابله کوي، او نبی علیه السلام خو به دا خبره کوله چې الله پاک به تاسو ته په دنیا او آخرت دواړو کې سرخرویي نصیب کړي، په ټوله دنیا به تاسو ته بادشاهت نصیب کړي. خو هغو دغه خبره وکړه که بالفرض موږ ایمان راوړو، ستا ملګرتیا وکړو، سبا ورځې الله پاک تا ته غلبه درکړي، ستا د مرګ نه پس به دا بادشاهي چا ته میلاویږي؟ که بالفرض دا شرط زموږ سره منظوری چې دا موږ ته میلاو شي، نو موږ ایمان راوړو. نبی علیه السلام ورته دا اختیار زما سره نشته، دا د الله اختیار دی چې چا ته ورکړو، دا شرط زه ستاسو نشم قبلولی. نو هغه خلکو بیا انکار وکړو. نو بیا چې کله د ډېرو قبایلو باندې نبی علیه السلام ځان پیش کړی، خو دغه د انصار مدینه د مدینې د خزرج چې کوم کسان وو، هغوی ایمان راوړو، شپږ اووه کسان. هغوی چې کله خپل قوم ته واپس لاړل، نو دوی دا یو کال هغه دعوت چلولی دی، یو کال یې خلکو له دعوت ورکړو. په دغه یو کال کې دوی د ځان سره شپږ اووه کسان نور هغه مسلمانان، او آینده سال یعنې د نبوت په 12 کال باندې 12 کسان راغلل. په دې کې شپږ کسان چې کوم زاړه وو د هغې کې یو پاتې شو، 15 دا زاړه راغلل، او اووه کسان چې دی هغه پکې نوي وو. دا کسان راغلل، او جمرې اوله کوم خټ شیطان چې دی د دې په خوا کې یو وادي ده، د هغې په خوا کې د دغې کسانو سره نبی علیه السلام بیعت وکړو. بیعت په څه باندې وو؟ بیعت په دې باندې وو موږ به شرک نه کوو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، خیانت به نه کوو، دروغ به نه وایو، مسلمان ته به تکلیف نه رسو. په دې خبرو باندې بیعت وشو. کله چې بیعت وشو، نو د دې سره نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ راولې. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی دته چې کله نبی علیہ السلام قتل، نو نبی علیہ السلام بچړای، دا هغه صحابي دی. او د نبی علیہ السلام په شان هم شکل، مخ مبارک د نبی علیہ السلام په شان اکثری. نو نبی علیہ السلام چې ودته قتل جړل وي، وجه دا وه دی چې کله له مسلمان شوی نه و، د ده پلار انتهایی مالداره و، نو د ده به دومره عمده کپړې وې چې په صحابه د مکه کې به د هغه کپړې له چا نه وې، او د ده دومره
دا کپړو هغه عمدهوالی ده به په ځان پسې څادر راښودلو د ډېر تکبر او د اوچتوالي د وجې نه. نو د ده داسې حالاتو چې د ده کوم ساز و سامان اشیا هغه څیزونه به په مکه کې د چا نه ډېر عمده اشیا به د استعماله. خو چې کله مسلمان شو نو پلار به هر څه بند کړي. نو بیا به ده داسې کپړه اغوستی و چې ده ته به دوه کپړې هم نه نصیب کېدی، لکه کمیس او پرتوګ چې کوم یو څادر به و د هغې نه به یې لنګ والی او هغه به هم ځای په ځای سري و. نبی علیه السلام چې به ده ته کتل نو ژړل به نبی علیه السلام دا هغه کس دی چې دا هغه خپل ناز و نعمت هغه انعامات نعمتونه هغه د اسلام دپاره د قربان کړي دي او پرېښودلي. او بیا چې کله دغه 12 کسان هغه مسلمانان شو، نبی علیه السلام سره بیعت وکړو د نبوت په 12 کال. نبی علیه السلام ورسره دی ولېږو چې ته لاړ شه هلته کې دغه خلکو ته د دین اسلام احکامات وښیه، ځکه دې خو اوس ایمان راوړو، دې ته خو نور څه پته نشته دی، دې ته د دې احکامات د اسلام وښیه. او هلته چې دی نه هغه هم په مدینه کې دعوت وچلوه او نور خلک چې دی نه هغه مسلمانان شي. دغه ځای نبی علیه السلام ته امید پیدا شوی چې په مدینه کې شاید موږ ته ځای میلاو شو، موږ به هلته هجرت وکړو. نو دغه د 12 کال نه واخله د نبوت د 14 کاله پورې په دې منځ کې مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه ډېر محنت وکړ، تر دې چې اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه چې دا د اوس قبیلې هغه سردار او انتهایی هغه قارجن، کله چې د خلک بیا انتهایی مصعب بن عمیر ته غوسه شو. په هر حال د خپل فهم فراست سره هغه ته کوم دعوت ورکړو په کوم انداز سره اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنه هغه مسلمان شو. چې مسلمان شو نو کله چې سردار مسلمان شو نو ظاهره خبره د هغه سره اکثر قبیله مسلمانی، نو د هغه د وجې نه قبیله کې ډېر خلک هغه مسلمانان شو. او آینده کال د نبوت په 14 کال باندې د حج په موسم باندې یو قافله راځي د مدینې نه چې په دې کې د 70 د سیوا خلک، بعضې تاریخدان لیکي 75 کسان هغه مسلمانان دي، په منځ منځ کې پټ مشرکین پکې هم دي، چا ته پته نشته چې دې د سره به راځي. خو دغه لویه قافله هغه راځي، مشرکین هم دي مسلمانان پکې هم دي. او نبی علیه السلام هغه ګاټي نو اولني بیعت ته بیعت عقبه اولا ویلی شي، دا هغه بیعت چې د هغې عقبې په خوا کې شی اولا اولنی. دویم بیعت د شپې په وخت کې هم هغه عقبه ده، هغه ګاټي ده، د هغې جمراتو په خوا کې 75 کسان راځي د نبی علیه السلام سره بیعت کوي. د نبی علیه السلام سره په دغه وخت کې عباس رضی الله تعالی عنه چې لا ایمان یې نه دی راوړی، د نبی علیه السلام تره دی ملا مسلمان شوی نو هغه ورسره هم دی. کله چې دغه کسان راغلل بیعت کوي، بیعت یې وکړو نو عباس رضی الله تعالی عنه ورته یو خطاب کوي، وایي تاسو ته دې پته وي چې دا زموږ وراره که بالفرض دی ستاسو سره خو اوس تله غواړي چې زه مدینې ته لاړ شم، خو که تاسو د ده خیال نشئ ساتلی د اوس نه جواب راکړئ، ځکه که نور هر څنګه دی خو په خپل علاقه کې دی ښه په عزت سره اوسېږي، که هر څنګه دی ته خلک پناه ورکوي دی اوسېږي، هلته به بېیارو مددګار تاسو دی پرېږدئ، نو که بالفرض سبا ورځې د ده حفاظت نشئ کولی نو قلار شئ. صحابو کې مختلف کسان پاسېدلي دي، هغوی خطاب کړی دی او ډېر د جرأت خطاب یې کړی دی، نبی علیه السلام ته یې تسلي ورکړې ده او په هغه وخت کې خطاب کړی دی چې مونږ هغه نه یو چې مونږ تا داسې یوازې پرېږدو. خو لیکن ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه پاسېدو، هغه یو خبره وکړه، وایي مونږ خو به ستا هغه حفاظت کوو، هر څنګه چې مونږ به ستا حفاظت کوو، مونږ به تا یوازې نه پرېږدو، خو یو خبره ده ستا دعوت قبلول دا د ټولې دنیا سره اعلاني جنګ دی، او بیا خصوصا په مدینه کې هغه یهود آباد دي، د هغوی سره اعلاني جنگ دی. دې طرف ته مکه کې هغه قریش دي، د هغو سره اعلاني جنگ دی. چاپېره قبایل د عربو دي، د هغو سره اعلاني جنگ دی. موږ د دې ټولو سره هغه دښمني په سر باندې اخلو، لیکن یو خبره ده سبا ورځې الله پاک تاسو ته سرخرویي نصیب کړي او تاسو چې دی نه هغه بیا دا نیت وکړئ چې موږ زه خپلې علاقې ته هغه زه مکې ته واپس ځم، موږ داسې یوازې پرېږدئ. ګوره دا بلې قبیلې به شان داسې ونه وي چې ستا د پس په دا مشري چاته ویل داسې ونه وي ستا نه که بالفرض تاسو ته الله پاک سرخرویي نصیب کړي او د مکې خلک ایمان راوړي، داسې نه چې شاید تاسو بیا مکې ته واپس راشئ، موږ یوازې پرېږدئ. موږ سره دغه یو خبره
نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایو داسې نشي کېدلی. نبی علیہ السلام مسکی شو. تاسو زمانه او زستانه ستاسو له ستاسو وینه هغه زما ده، زما وینه هغه ستاسو ده. زه ژوندی هم ستاسو یم، زه مړ هم ستاسو یم. په هغه وخت کې نبی علیہ السلام هغوی ته تسلي ورکړه او نبی علیہ السلام په خپل عمل سره هغه ثابته کړله چې نبی علیہ السلام باقیا 10 کاله ژوند هغه په مدینه کې تیر کړی دی، تر دې چې وفات په مدینه کې دی، دفن په مدینه کې دی، روزه په مدینه کې ده. نبی علیہ السلام په خپل عمل سره هغه وښودله چې زه تاسو هغه بیا پرېږدم. نو هغه 75 کسانو هغه ایمان راوړ. په دې کې نبی علیہ السلام 12 نقیبان مشران مقرر کړل او د دې لپاره د هرې قبیلې یو مشر مقرر کړ چې ته پلان کې قبیلې ته لاړ شه، هغوی ته دعوت ورکړه، پلان کې 12 کسان هغې مشران مقرر کړل، سرداران. او بیا دې تللي دي هلته کې خلکو ته دعوت ورکړی دی او په کثرت سره خلکو هلته په مدینه کې هغه ایمان قبول کړی دی. بیا نبی علیہ السلام خلکو ته صحابو ته مکه کې هغه اجازت کړی تاسو تللی شئ مدینې ته هجرت کوئ. بیا نبی علیہ السلام په قلاره هجرت کړی دی. په دې منځ کې د تقریبا 12 د نبوت د 14 کال له خو د 12 کال کې هغه واقعه مخې ته راغلې وه. 12 یا 11 بیا اختلاف هم دی چې تاریخ کم یو سال کم یو په هغې کې د معراج واقعه مخې ته راغلې ده. نبی علیہ السلام اسمانونو ته تشریف وړی دی او دغه هم د نبی علیہ السلام د تسلی دپاره نبی علیہ السلام ته د مشرکین د طرف نه کم تکالیف رسېدل، خاص کر د طائف واقعه. او بیا نبی علیہ السلام خپو خاص کر د ابو طالب په وفات باندې او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په وفات باندې نبی علیہ السلام انتهایی خپو. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته یو داسې یو واقعه مخې ته راوستل چې د نبی علیہ السلام زړه د هغې د وجې نه هغه خوشحاله شي. آینده جمعه دغه او انشاءالله د هجرت څه واقعه